غیر مسلم و راغی نبی علیہ السلام ته وی سته چې څه علي نو زما نه اله ماله به بیا راکوي. نبی علیہ السلام له به حاجتمند راغی که نه دا سیز راکه. نبی علیہ السلام به د بل تن نه راو ده ته به وي ته ته وي تاله به بیا زه درکړم تاله به بیا زه درکړم او مونږ کوي او ورنه شاته پټ کو ورته وایي نشته راکړه. نو یو دکاندار و هغه غیر مسلم و خو نبی علیہ السلام ته وی زه به دا دغه در کومه چې څه لګي بس ماله به تاسو راکوئ. نبی علیہ السلام ورته وی ټیک نو د هغه ډېر مال جمع شو. نبی علیہ السلام به تې بار بار یو یو له راغسته چې مال یې ډېر جمع شو. نو هغه بلال رضی الله تعالی عنه ته سوال جواب وکړو وی که سبا لم ماله دا مال را نه کو نو زه به داسې داسې وکړم خیر به دې نه. بلال رضی الله تعالی عنه ته وی سال رب العالی دا ګورې اوس. بلال رضی الله تعالی عنه خفه شو چې دا خو د مونږ ګیر کړلو. دای نبی علیہ السلام او بلال رضی الله تعالی عنه رسوا کول چې یوه شپه ده او ماله به سار له دا خپل قیمت ګورئ خو بلا قیمت جمع شوی. بلال رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیہ السلام ته ما نه به سار غواړي نو بیا به شرمنده کېږم نه که ستا خوښی نو زه کلی یې پرېږدمه لږ د شپې شپې به دې کلي نه وځم ښه سهار به زه څه کوم دی چې موږ نه مطالبه شروع کړي نو زه به څه کوم نو دا کلی یې پرېږدم د الله حبیبه وبه وځم ښه د شپې شپې به وځم. نبی علیہ السلام ورته وی صحیح ده وی سهر سهر ته به وځم ښه ما به کلی یې پرېښي سهر به زه نه یم شته را سره نه اوس څه به کوو. دې کې لا شپه تېره شوې نه ده. یو کس نبی علیہ السلام له تحفې او تحایف راولېږل ډېر زیات یې راولېږل. نبی علیہ السلام بلال پسې سوال جواب کړه بلاله راشه کلی به ولې پرېږدې راشه. مال راغې دومره ډېر راغې چې هغه له یتیم ورکو باقي ترې نه پاتې شو. بلال الله به تا نه رسوا کړي څو پورې چې بنده د بنده په حاجت کې لګي الله کان الله فی حاجته الله د ده په حاجت لګي ښه الله د ده په حاجت لګي چې څو پورې دی د الله د بنده په حاجت کې لګي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک دا دعا وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی الله علیه وسلم وجبت له الجنه. د دې سړي دپاره جنت واجب شو خو چې د زړه په اخلاص یې ووایي ښه دا وایې دا بچي م ورو ورو داسې دی یهودیت طرف ته میل کېږي ورو ورو اپلې طرف ته روانېږي ښه نو دا وایې رضیت بالله ربا